ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم باب مقاسمة الجد قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن تابعه من الصحابة بنو الأعيان وبنو العلات لا يرثون مع الجد وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وبه يفتى خجی مخی د مناسخی بیان وست مقاسمة الجد بیان کی اول بے تعریب کو بے د مقاسمة الجد منل نمنلو کم اختلاف دے دا با ذکر کو او بے درم نمبر څوک چی صحیح گنی پا کم طریقہ مانی مقاسمہ کی دو طریقی دی داغی بیان بکو تعریف بھی لغت کی خپل میں اس کے مال تقسیم اولو طویلے کی گی او بے اصطلاح کی د نکاد او د ورونو خویندو په منځ کې مال تقسیمولو ته مقاسمه ویل کیږي د نکاح او د ورونو خویندو په منځ کې مال تقسیمولو ته مقاسمه ویل کیږي دا خو تعریف شو به د مقاسمه د جواز او د عدم جواز اختلاف د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ او د شان نور ګڼ صحابه دي او زمنګ امام صاحب یعنی زمنګ احناف رحمهم الله هم په دې اخص کړي دي چې کله اورونه خويندې د جد سره راشي نو محروميږي با جد ته به یې ورکو ځکه دا په عصباتو کې په دوه مینه وای کې دي اورونه خويندې چې دي د درې مینه وای دي دا څه ده کنه نو الاقرب فالاقرب د قاعده په وجه باندې با جد وجنا بنو الاعيان والعلات كلهم يسقطون بالجد لامل ساقطيږي با او د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او د شان امام مالک امام شافعی رحمه الله مسلک داده چې جد کله د اخ او د شان د اخ عینی علاتی او اخت عینی علاتی سره راشینو ضرور به پکې مسله کوي یعنی ورونه خويند ور سره ساقطونه څنګه میراث تقسیمو دغه بیان کوته وره قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومن تابعه من الصحابه ديوتوي بنو الاعيان وبنو العلات بنو الاعيان وبنو العلات عيني ورونه خويند واللاتي ورونه خويند لا يرثون مع الجد دیو میراث نه وړي د جد سره څنګه چې په اب ساقطيږي د غشان په جد مانم ساقطيږي وهذا قول ابي حنيفه رحمه الله وبه يفتى زمنګ حناف مسلک کې عمده مفتي به راي ده وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرثون مع الجد بنو الاعيان علات محروميږي نه بلکې جد سره دی میراث وړي او قوله ما ده قول صاحبين دا قول زمنګ د صاحبین هم دي او قول امام مالک او امام شافعی رحمه الله هم دي وعند زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ للجد تاسو لګبرو غوري اوس دریم با شروع شو چې مقاسمه کو طریقې مقاسمه څه نو غره ته بیانې انتهي آسان دي دو صورت دي دو حالت دي د ورونو خويندو او د نکاح سره با بل څوک راغلی ورثو کی او یا به نه راغلی صرف نکاح او ورونه خويندې وي رسېبي نو اول صورت دا یو دی چې نکاح او ورونه خويندې راغلی ور سره زو سهم بل نه راغلی نو په دغه صورت کې حکم داده پوه شوې به ووري اول صورت داده چې نکاح وي او ورونو خويندو کې یو دوا هر څومره راغلی ور سره بل څوک زو سهم نوي نو وس حکم دادې چې جد تبا د کل مال سلس او جد ورور فرض کولو کې کوم زیته یې ثواب کور کوم د کل مال سلس کزه د جوړېدله دا به ورته ورکو
او که ورور فرض کېدلو کې عیسی زه ته رسېدله نو ورور به فرض کو تاسو نه پیږئ بهرحال بعضې صورتونو کې ورور فرض کولو کې عیسی زه ته بس ورور به فرض کو بعضو کې سلس مال حصہ ورکول د کل مال سلس دا زه ته دا به ورکو کله دواړه برابر دي بس به کار یې ورکو نو طریقې کار بدای چې موږ به جد یو بیره سور کو حصہ به معلومو کو بل بیره به ورور فرض کو حصہ به معلومو کو دو مسئلے به جوړو کوم چې زه توقع ورکو وتا تاسو ګورئ څه مشکل شته دي کې به وي نو وعند زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ للجد مع بني الاعيان وبني العلات افضل الامرين پدو امرینو کې چې کوم افضل دی به ورکو کم من بیان کې من المقاسمه ومن ثلث جميع المال وتفسير المقاسمه الک مقاسمه موږ نه پیژنو چاته ویلې کیږي ویلې مو کنه جد ورور فرض کول ايو جعل الجد في القسمه كاحد الاخوه جد فرض کول په تقسیم کې بشان دی ورور دومره پورې ورسېدلې برو ګورې به یو خبره ده د بنو العلات چری ته ثبتره بنو الاعیان بوجا محرومیږي منګ ویلو اخ عینی کراشی اخت علاتی اخ علاتی با بغیر سره شرط محرومیږي ویلمو او اخت عینیه کعصب شي نبه هم اخ علاتی او اخت علاتیه محرومی دا قسم کړي وا اوس وښه جد سره بنو الاعیان امرال بنو العلات امرال تبد سنه کې چې بنو العلات ساقط کې بلکې د جد حصے د کمول د بار به یو پراغلم میسور کې نبه چې کله جد ته حصہ ملاو شو لبه بد بنو العلات ولې حصہ واپس عینی تور کې بنو العلات به پریک دي پوه نه شولې به وره اگر چې قاعده ده چې بنو العلات عینا بنو الاعیان موجود وي علات به محرومیږي خود جد د حصے د کمولو د پاره با بنو العلات ته حصہ ورکو به شکله جد ته حصہ ملاو شولا نو د بنو العلات ولې حصہ واپس بنو الاعیان ته ورکو بعضی صورتونه د سیم راځي چې د جد د حصے ورکولو نه پس کم بقیا پاتې کیږي بنو الاعیان ټول نه وړي نو په دغه صورت کې بنو العلات ته هم څه ورکو هغه مثال خپل ذکر کړی ورسېدلې به وګورئ وبنو العلات چې يدخلون في القسمه دیو په تقسیم کې داخليږي مع بني الاعیان سره اولی داخله وي اضرارا للجد پر چې جد ته ضرر ورکو فاذا اخذ الجد نصيبه کله چې جد خپلې سوالي فبنو العلات يخرجون من البين په دې صورت کې بنو الاعیان علات دا بوزي د درمیان خائبین بغیر شيء نه مراد بغیر سلیسی او د دې کوم ایسه دا هغه او څومره چې باقی پاتې ده والباقی لبن الاعیان او بن الاعیان ته ملاویږي یو صورت داسې ده چې بن الاعیان سره بن العلات ته هم ملاویږي ما ول د سیم راځي کنه مثال ذکر کړي الا اذا كانت من بن الاعیان اخت واحده فإنها إذا أخذت فرضا نصف الكل بعد نصيب الجد فإن بقي شيء فلبني العلات وإلا فلا شيء لهم كجد وأخت لأب وأم وأختين لأب ترى المثال ذكر موږ اليوم مثال داسې دی چې هغې کې بنو العلات ته هم مثل ملاویږي هغه دا دی ګوره جد اخت لأب وأم او اختين لأب اختين دي ها دوبه سرولي کاری ها ګورې ته مونږ سي دا صورت دې چې دلته کومه نه
فإن بقي شيء پدې کې اول دا جوړ کو جد ته کم حصہ جد ته ثلث زید حصہ دا وک اورور فرض کول کې حصہ زیاته ده نو خیر دې من به ولي کو خو بهر حال اورور فرض کول کې حصہ زیاته ده ګوره یو تلکشن که جد ته ثلث ور کو کنه ثلث کول اخت خیفی چزان لې تاسو په د سمرو ته ملاويږي نسب نو مثلا په مجموعي تور جوړ شي چینا نو چې کې وو ته 2 ملاوي شي دا څه ده کنه راسي به پچې کې ورته 2 ملاوي شو دا ال چې سل ورکو ته وران کې وسو بس سر د سل سونه سفران کا بره مسلم ورانه بره ده ګوري او که ورور فرض کو به ګورې مسله د پنځ نه جوړیږي جد ورور چې فرض کی 2 اخت حقيقي 3 او اخت علاتی 2 دي مجموعي ته ورڅو شو 15 نو ته د 15 کې 2 ملاويږي مخکې ته بشپغو کې 2 د 15 کې 2 ډیری کې شپغو کې 2 برحال د مقاسمه بهتره ده خدای جد په حق کې نو مقاسمه کو مسله جوړه شو د پنځ نه 2 دته ملاو شو او 1 دته ملاو شو او 2 دیو ته ملاو شو ورسېدلې به داغه صورت من بیانو هغه صورت ده کم کې چې اخت علاتی ته هم څه ملاويږي ها به اخت خیفی چې کله ځان لې تاسو د نسبی سي نه څه ده کنه ده نو دې د نسب پورا کولو د لپاره اخت علاتی نه من یو نیم واپس راوخستل ځکه 15 کې نسب 2 نیمي نو د دې هغه څومره شو 2 صحیح 1/2 او دیو ته صرف 1/2 پاتې شو دا څنګه به څه چلو شو ګورا نلته کسر ده نو مخرج کسر 2 ده کنه نسب کې مخرج 2 دا مرواخ سبنج کې مزره ورکو 2000 به 500 شو 10 نو مضروب 2 ده دسه ده کنه نو 2000 به 2 دلته 4 جوړ شو او 2.5 به 2 5 او دلته نیم پاتیو نیم ضرب 2 2 نیمونه څو شو پورا شو 1 دې جوړ شو رسې به دا 1 حصہ دا یو څو دي 2 دي به پکې کسر ده نه به 2 رو علي دي رو سره واخسر 10 کې ضرب ورکو څوش 20 نو مضروب 2 دې به 8 10 او 1 2 نه 2 فی قسمه 2 ورسی مسله د 20 نه جوړه شو لکه یو اخت ملاو شو لې سبلتا او لس اخت حقیقی ته او جد ته 8 برحال دا صورت دی چې اختي علاتی ته یعنی بنو العلات تم په کې څه ملاويږي او ته وګورئ كمان الا اذا كانت من بني الاعيان اخت واحده مگر دا چې بنو الاعيان کې اخت واحده وي فإنها اذا اخذت فردا کله چې دا اخت عینی خپلې سوالي چاغه نصف الكل نبعد نصيب الجد والي فإن بقي شيء کڅباقي شبات شي فلبن العلات لبي لکدل تو کنه او کڅبات نه شوي الا فلا شيء لهم مثال كجد واخت لاب وام واختين لاب فبقي للاختين كم اختين لاب علاتي تا ثم بعد شو عشر المال ورته بعد شو 20 کې 2 شریکا 10 کې 1 او 20 کې 2 وتصح من 20 مساله 20 نه جوړيږي ولو كانت في هذه المسألة أخت لأب لم يبقى لها شيء تابور راضي خواكا دلان دي اسمي سيوراني كا اسيكا ترى مرة او كدا أخت شكم دا علاتي وشي وسم مقاسمة بهترة دا قوردة تدو او دا تيك او دا تيك ابدا أخت هي سنيمة دا
اخت عینی نیمه برابرولو د بار الله دین واخستا دې ته زبادي شو دلته دې څه باندې نشو خجين ولو كانت في هذه المسألة كشري بدي مسألة كي أخت لأب ويوا لم يبقى لها شيء بيدا ده أصول موافق شاء الله تي محرومي كنا صوت نباتي كي وإن اختلط بهم ذو سهم تاسو بدي قصة بوي شوله نمنگ ویلیو تعریب بکو دو مقاسمی شویو بیم ویلیو مقاسمه شتا کنشتا جایز دا کنا دا اختلاف بم ذکر کو او درم څوک چې مقاسمه جایز غنی موږ ول داغي تفصیل نو دو صورتیو اول صورت دا چې د جد او د بنو الاعیان او علات بنو العلات نه علاوه بل څوک زو سهم نه نو حکم دا دی چې جد تبا بسلس کل مال کی او مقاسمه کې چې کوم بهتري غور کوو دا وشولا وس کله جد او بنو العیان او علات سرا بل څوک زو سهم راغلیو بل څوک د ایسی والم راغلیو پوه شولې په د جد سرا د بنو العیان او علات په موجودګۍ کې بل څوک د ذویل فروج نه راغلیو نو وس حکم داده توجه جی چې جد تب بدری امور کې کم بهتر امر وا باور کو مخکې دوو کیو کم مقاسمه بهتر وا مقاسمه وکاو او که سدس مال بهترو سدس جميع المال دا به تو ورکو شپږم ایسا او که ذویل فروز د ایسی ورکولو نه پس کم مال پاتې شو باغې کې سلس بهتر او جد تباور کو یا به مقاسمه وکړو جد به ورور فرض کو کدا صورت بهتر او دا باور کو او یا بدا سی وکړو چې د کل مال سدس باور کو کدا بهتر هم دا باور کو او دریم صورت دا دی چې کوم ذویل فروز ور سره دی داغه دی سی دادا کو ور کول نه پس کم مال پاتې شو پاغي کې سلس بهتر دغه باور کوم یعنی سلس ما بقیه چورته وي د باقاعده مثالونه ذکر کړي لیکو به ښه صحیح ده وته وګورئ وین اختلط بهم کچري د جد او د اخوو بنو الاعیان او علات سرا خلشي ذو سهمن دیسی والا بل څوکم فللجد جد بارا هنا دلت افضل الامور الثلاثه بعد فرض ذي سامن فصد هي سيد ذي سامننا كم اما المقاسمه يا بمقاسمه بي مقاسمه بهتر ودا باور کو نغي مثال كزوج وجد واخ هذه خويكا اتي ورانك تاسو ګورئ خلک شه څوک لیکلي ګورئ زوج جد او به ورپسې اخ درې به جوړو صحیح ده کاری ته کنه رضی اول مقاسمه وکړو زوج اولاد نشته نسب کنه او جد چې مقاسمه وکړي نو جد وروري کنه دا ډول څه شو حساب شو مسله به جوړ شي د دونه ایک دل او ایک دیو ته ملاو شو دو کسان دي نو ایک دونه عدد روز دو بروال دو کې وزر ورکو 4 بشي نو 4 کې با دو زوج ته ملاو شي او ایک بدتا او ایک دتا نو بچا څلور کې وتا ایک ملاو شو جتا ربع تاسو ورسېدل دیم صورت دا دي چې دلته د سدس ورکو نسب سدس او عصبه دلته مسله چې نه جوړ شي 3 1 او 2 دلته د بچی کې ایک ملاو شو نو کم بهتر شو برا او راځي وسته سلسله بقيه ورکو
نصف او ثلث ما بقیه موبایل کې ښکاری وړ او عصبه دلته به مسله چې نه جوړه شو 3 باقي څه باندې شو 3 کنه دا غیر 16 ور کنو 1 دی دلته مو ته بچي کې نو کوم بهتر شو مقاسمه بهتر شو ورانی کا نوې اما المقاسمه كزوج وجد واخ دا وشو واما ثلث واما ثلث واما المقاسمه كزوج وجد واخ واما ثلث ما بقي كجد وجدد واخوين واخت تمام څوک دی جد جده اخ دو اخینی دی که او اخت اختی وده کنه دا وخکاری اوس ګورئ راځي ول مقاسمه کوم نو جدي تاسو د سملاوي کی تاسو پته ده نو یو جد او دو اخ دي نو جد اخ په کوم کې شي نو درې اخ شو اخ درې او اختي وا نو ټول مجموعي ته وروشو دا څنګه نو مسله ول جوړ شوی و چینا एकम دې ته ورکو او باقي پاتې شلو 5 او 5 او 7 په منځ کې نسبت د تباین دی نو 7 ضرب چی څو شو 42 تراړه نو 42 کې 7 ته ملاو شو باقي 35 پاتې شو نو 35 کې 35 تقسیم 7 10 او 5 بهرحال دلته ته 42 کې 10 ملاو شو ښه دې ته 20 او دلته 5 دې بل صورت تراشه سود ورکو مساله څونه جوړه شوه چینا 1 او باقي 4 دی وسبه دي نو دو اخ او یو اخ دا دو اخ په کوم د څلورو کې دي او اختی وا 15 شو نو 5 ضرب چې 30 نو به 1 کی سیوا نو 5 کم 5 مضروب 5 کنه 5 کم 5 او دیو 20 سره 15 20 کی څلور کسان دي کنه 15 انځري مجموعي نو څو 5 4 ريسيفيکس نو 16 بدته ملاوي شي 4 بدته 16 بدواړه کا 4 یعنی 8 او 4 ورسېدلې دلته وګورئ دلته د 32 کې بن ملاوي شو ولته د 42 کې دسو نمبر دې نه زیاتی کې خېل دي ځکه دا په 60 کې 10 جوړيږي دریم تراشه مقاسمه مو شو سود او ثلث وچته کړه ثلث ما بقيه سدس دا خاصه دي نو ګوره د مسله چې نه جوړه شوله دا ورن کړه دا دو دا ول دې لیسه ورکو 1 باقي 5 پاتې شو 5 پاتې شو کنه نو 5 کې ثلث سوی نه جوړيږي رستو قاعده راځي ورپسې ډایرکټ وایو شکل اب تمن ثلث ما بقيه ورکولو او ثلث ما بقيه کې کسرو نو د ثلث
مخرج یعنی 3 برالو مسله کې بزرب ورکو واسخه ختم شو لکه پاینه شوی قاعده باندې کله چې اب تمنګ ورکول څه سلس ما بقیا او سلس ما بقیا کې څو کسرو نو د سلس مخرج 3 دله بزرب ورکو مسله کې نو 3 ضرب شو چې څو شو 18 وضرب 3 دی کنه نو 3 کم 3 باقي څو باندې شو 15 کې وصل سروزي 5 او 10 بدیو ته باندې شي دسه ده کنه نو 4 او 4 یو کسته به 4 ملاو شي او دې ته 2 بر حالت ته 18 کې 5 ملاو شي دا په 36 کې 10 جوړيږي او دا په 60 کې 10 جوړېدل او هغه په 42 کې دا به تر دې کنه دي ورانی کوس نڅوي وإما ثلث ما بقي كجد وجدة وأخوين وأخت وإما سدس جميع المال دير بار مثال كجد وجدة وبنت وأخوين أمخكيكا جد جدة بنت أو أخوين ګورې راځي اول مقاسمه وکړو دې ته سدس دې ته نسب دا به حساب وکړو مسله چې نه جوړه شوله 3 او دته 1 رسېبي باقي څو باندې شو 2 باندې شو او دې مجموعي ته ور درې کسان دي 2 دادي یو غده نو 3 ضربې چې 18 ندیو ته ملاو شي وسدا بدل کټ کو زینی ولې سي 3 دا هم کټ کو څو بشي دیو ته 3 لم ضرب ورکړو کنه 3 کم 3 او د دې څو سوا 3 9 باقي څو باندې شو چې باندې شو نو چې کی 4 دله فیکس 2 یو دله 2 ورسېدلې بهرحال 18 کې ورته 2 ملاو شو بل صورت دلته سدس ورکړي جده سدس نسب عصبه مسله چې نه جوړه شو 1 او 3 او دلته 1 پوهیږي به 1 او 2 کې څه نسبت ده تباین دی نو 2 ضرب چې 12 دې څه څه شو 2 چې او 2 فیکا څه کې مرحل جد په 12 کې 2 ملاو شو ابر 18 کې 2 دا دغه نه بهتر دی چه دیگه اصل باتې شو خدا سدس شو کنه او سدس ما بقیه ورکو مسله بهم چې نه جوړیږي اول بدلی دیو لیسی ورکو 3 او بدلا باقي څو باندې شو 2 کې سلس نه جوړیږي کا 3 ضرب چې 18 کې 1 څومره 1 ضرب 3 او دا 3 ضرب 3 9 باقي څو باندې شو چې کې سلس څومره ده 2 ده دسې ده که دلته مټاره کې دودي برحال سلس ما بقیه او سدس دواړه برابر شو پکې اجازه غبار کې دو کنه دا بهتر شو کنه دا دواړه یو شان شو دا بهتر شو دا مور کوته او ته وګوره واما سدس جميع المال كجد وجدة وبنت واخوين
واذا كان ثلث الباقي خيرا للجد دغه مسله کوي کله چې ثلث باقي خیر او قاعده ذکر کوي جد بارا وليس للباقي ثلث صحيح او ثلث بارس او باقي کې ثلث صحیح نه وروت له فضرب ضرب ور کې مخرج ثلث لا في اصل المساله کې تصور سيدلي فإن ترك جدا وزوجا وبنتا وأما وأختا لأب وأم أو لأب فالسدس خير للجد وتعول المسألة إلى 13 ولا شيء للأخت یو صورت ذکر کړي چې سدس پکې بهتره دی نه دا هم مخکې ذکر کو کنه به ولي ذکر کړي وای چې دې کې پکې اخت څه نه پاتې کیږي دا غیر پاتې ذکر کړي تر راوړ بس لاندې کې اورانه کې ټول روان دغه څنګه مثلا نشته دې لپاره ذکر کوي چې وخت پکې کله کله داسیم کیږي چې وخت به څنګه پاتې کیږي څوک یې کوي جد تاسو وایي لکه جد به زوج جد زوج بنت اخیره کې به څوک دی اخت لأب اخت حقیقیه او کالاتیه غره دوس دلته السدس بهتر دی نو ډایرکټ به السدس مسله جوړ کو السدس یې کله کنه فالسدس خير للجد سدس اولاد شته ربع نصف اولاد شته سدس اخت حقیقی دیتم نصف وی عصبی کرشته چې جدي به خدا عصبی کنه کوم مسله څونه جوړیږي سدس ربع نصف 12 نه 2 3 6 او 2 5 او 6 11 او 2 دا اول شو تیر تا د ځباتې شو دغه صورت ده چې وخت به سنه باندې کیږي وته وره فإن تركت كي وخذ وفات شو لو بري خصل جدا وزوجا وبنتا وأما وأختا لأب وأم يا أختا لأب فالسدس خير للجد سدس جد بهتر ده وتعول المسألة إلى 13 يوم كيجي ولا شيء للأخت وعلم أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا يجعل الأخت لأب وأم أو لأب صاحبة فرز مع الجد غير مسألة تاسو لك بروغره داغه مسألة د چې زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ باندې خپل مذهب دا مشبه ګډوډ شوی دی نو د زید بن ثابت رضی الله عنہ راي دا د مقاسمه کې چې اخت جد سره چرایشي ذل فروز نه ګرځي ایسه نو ورکه او دې مسله کې مجبوره ده ذل فروز نه ګرځولې ده اخت عینی یا علتی د چانه ګرځولې ذل فروز نه بلکې هغه څه کوي یا خو جد اخ فرض کې او دا اخت فرض کې نو د جد ته ډبل ورکی او د سنگل او یا جد تسل سیاست سور کې او کوم بقای پاتې شي وخته ورکی یا سبب فرض کړي لکه مثال چو شو دا دوه طریقې دي د څه ده کنه یا ورته ما بقای ورکی یا ورته د جد سنگل ورکی او ذوی الفروز نه فرض کول دا نشته یو مسله کې مجبور دي ذوی الفروز نه فرض کړي هغه مسله څه ده زوج جد اخت لاب و ام هذه واقعي اسانه ده بس قصه ختمه ورانك سوكيلي كلي زوج جد اخت لاب ومن يا اخت لاب ولكي بس اختي حقيقيه يا ماما تاسو غوري بس
فلزوج النصف زوج ته نصف اولاد نشته کنه او به ورپسې څوک ده جد ته سدس بهتر دی دا متور کو او ثلث متور کو رسی به ځکه چې اول صورت او دریم صورت نه به مسلسل کلی کنه دا مفتابه رايوا اخت میوه د کدوه سدس بمر کوله او زوج ترک اب نو به بمتا سلس ما بقيه ور کوله اوس غيوم نشته بس مجبوره د سلس به ور کو په یګي به اوس راشي دې صورت کې اوس